بسم الله الرحمن الرحيم. فصل دابل فصل لی. الاسم المعرب على نوعين. اسم معرب دا په دوه قسم باندې دی. منصرف احدهما منصرف، یو په دغه دوه قسمونو کې منصرف دی. او د منصرف تعریف مصنف رحمت الله علیه داسې کړی دی چې منصرف دا هغه اسم دی چې په دې کې د اسباب تسعه نه دوه سببونه نی راغلي، او یا یو داسې سبب چې هغه قائم مقام د دوه سببونو وي هغه هم پکې نی راغلي. او د دې مثال چې دی نو هغه زید دی. منصرف یو په دغه کې منصرف دی و هو، او دا منصرف ما هغه دی لیس فیه سببانی چې په دې کې دوه سبب نی راغلي، من الاسباب التسعه د اسباب تسعه نه، او واحد یا دا چې یو داسې سبب پکې نی راغلی یقوم مقامهما چې دا قائم مقام وي د دوه سببونو من الاسباب التسعه دا نه اسباب د منع صرف نه، یعنی د منع صرف چې کوم نه اسباب دي نو د هغې نه پکې نه دوه سبب راغلي نه پکې یو داسې سبب راغلی چې هغه قائم مقام د دوه سببونو وي، نو دا به منصرفي. کزید لک زید. ویسمى الاسم المتمکن، او دې ته نوم ورکولی شي اسم متمکن، یعنی دا منصرف بل نوم چې دی نو هغه اسم متمکن دی. وحکمه، او د دې حکم هغه دا دی ان يدخله الحرکات الثلاث مع التنوین، چې داخلیږي په دې باندې حرکات ثلاثه سره د تنوین نه، یعنی په دې باندې با د اعراب په طور باندې آخر کې ضمم راځي، فتحم راځي، کسرم راځي، او په دې باندې آخر کې تنوین هم داخلی. تقول تبوي جاءني زیدن، په حالت رفعی کې زیدن باندې رفع ضم ویل شو او تنوینم پی ویل شو. ورأیت زیدن په دې کې په حالت نسبی کې په زیدن باندې فتح ویل شو ورسره تنوینم ویل شو. ومررت بزیدن، او دلته په زیدن کې په حالت جری کې کسره او تنوین دواړو ویل شو. وغیر منصرف وثانیهما غیر منصرف، او دویم قسم په د اسم معرب په دوه قسمونو کې دا غیر منصرف دی. وهو ما فيه سببانی، او د غیر منصرف تعریف داسې دی چې دا هغه دی چې په دې کې دوه سبب راغلی، او واحد یا پکې یو سبب راغلی، منها د دغې نه اسبابنا یقوم مقامهما چې دا قائم مقام وي د دوه سببونو، یعنی یا پکې دوه سبب راغلی وي یا پکې یو سبب راغلی وي او دا قائم مقام د دوه سببونو وي، نو دا غیر منصرف دی، او د دې حکم دا د منصرف د حکم نه بدل دی. اوس دلته کې مصنف رحمت الله علیه د منصرف په تعریف کې او د غیر منصرف په تعریف کې اسباب تسعه ذکر کړل، چې نه اسباب د منع صرف د هغې نه پکې دوه سبب نی راغلی، یا یو سبب چې قائم مقام د دوه سببونو وي دا پکې نی راغلی، نو دا منصرف دی. او کو دوه سبب پکې راغلی وي یا یو سبب پکې راغلی چې قائم مقام د دوه سببونو وي، نو دا غیر منصرف دی. نو د طالب علم په ذهن کې دا راځي چې د اسباب تسعه څه ته وایي. په دې وجه مصنف رحمت الله علیه د اسباب تسعه بیان اجمالی طور کوي او تفصیلی طور بیا وروسته را روان دی. والاسباب التسعه، او نه اسباب د منع صرف هي دا چې دی العدل عدل دی، والوصف بالوصف دی، والتانیث او تانیث دی، والمعرفة او معرفه ده، والعجمة او عجمه ده، والجمع او جمع ده، والترکیب او ترکیب دی، والالف والنون الزائدتان او الف نون زائدتان دی، ووزن الفعل او وزن فعل دی. نو دا نه اسباب دی د منع صرف. خو چې نوې کسی نوې طالب علمي نو ابوي چې دې سره خو زما ذهن ته سم رانلل چې عدل څه ته وایي، وصف څه ته وایي، تانیث، معرفه، عجمه، جمع، ترکیب، الف نون زائدتان او وزن فعل.
دا خو ما سره په اورېدل په دې خو زه پوه نه شوم. نو د دې تفصیل مصنف رحمت الله علیه په خپله کړی دی. دلته اجمال ذکر شو او بس صرف په دې اکتفا وکړې دا یاد کې. تفصیل په خپله د دې را روان دی. وحکمه او حکم د دې غیر منصرف، یعنی د منصرف حکم خدا دی چې په دې باندې حرکات ثلاثه زبر زیر پیش دریوان راځي، تنوین هم پې راځي. او د غیر منصرف حکم دا دی الله يدخله الکسرة والتنوین، چې په دې باندې نه داخلیږي کسره او تنوین، یعنی په دې باندې کسره نه راځي. په حالت جری کې په دې باندې کسره نه راځي بلکې فتحه وي پې. والتنوین او تنوین په دې باندې په یو حالت کې نه راځي، نه په حالت رفعی کې راځي، نه حالت نسبی کې، نه حالت جری کې. ويكون في موضع الجر او وی بدا په زیده جر کې چې کم ځای کې دا مضاف الیه واقع شوي یا مدخول د حرف جری، نو وی بدا په دغه ځای کې مفتوحا ابدا فتحه و پراغلی همیشه د پاره. تقولو تبوی په مثال دا غیر منصرف کې جاءنی احمدو، دا په حالت رفعی کې دی، ضمه خو پراغلی د تنوین پې نشته په دال باندې، احمدن نشویلی. ورأیت احمد په دې ځای کې په حالت نسبی کې د فتحه پر راغلی ده لیکن تنوین پې نشویلی. ومررت باحمد په دې ځای کې په حالت جری کې پې کسرم نشویلی، تنوین هم پې نشویلی بلکې فتحه به پې وی باحمد. اوس دې ځای کې دا غیر منصرف چې دا کم حکم دی چې په دې باندې کسره نه راځي، په دې باندې تنوین نه راځي، نو دا پې ولې نه راځي؟ وي دا ځکه چې د دې مشابهت د فعل سره دی. او که تاسو سوچو کې نو په فعل باندې کسرم نه راځي، تنوین هم پې نه راځي، همدغه شان په غیر منصرف باندې تنوین هم نه راځي، کسرم پې نه راځي. خدا خو اجمالی خبره ده، تفصیلی طور دا رستو را روانه ده چې غیر منصرف د کوم وجوهاتو په وجه باندې دا مشابه دي د فعل سره، نو د هغې تفصیلی ذکر دا په اسبابو د منع صرف کې د هغې په تفصیل کې را روان دی. د دې عبارت ترکیب هغه داسې دی: الاسم المعرب موصوف صفت دا مبتدا دی، علی نوعین جار مجرور په اعتبار د متعلق ثابتون سره خبر دی. منصرفون دا خبر دی د مبتدا محذوف چې هغه څه دی احدهما، او هو دا مبتدا دی، ما موصوله دی، او لیس فعل ناقص دی، فيه دا جار مجرور په اعتبار د متعلق سره خبر مقدم د لیسه د پاره، او سببانی معطوف علیه دی او عاطفه دی، او واحدن دا موصوف دی، یقوم فعل دی پدې کې هو ضمیر دی هغه فاعل دی، مقامهما دا مضاف مضاف الیه مفعول فیه، فعل سره د فاعل او مفعول فیه نه جمله فعلیه صفت، موصوف سره د صفت نه معطوف، معطوف علیه سره د معطوف نه دا مبین دی او من بیانیه دی، من بیانیه دا حرف جر دی. الاسباب التسعه دا موصوف صفت مجرور دی، جار سره د مجرور نه بیان، مبین سره د بیان نه دا اسم مؤخر شو د لیسه د پاره، لیسه د خپل اسم او خبر سره جمله دا صله د موصول، موصول سره د صلې نه خبر د مبتدا، یسمى فعل مجهول دی پدې کې هو ضمیر دی هغه نائب فاعل دی. الاسم المتمکن موصوف صفت مفعول به دی، فعل مجهول د نائب فاعل او مفعول به سره جمله فعلیه خبریه شو. حکمه مضاف مضاف الیه مبتدا ان مصدریه ناصبه، يدخل فعل دی، هو ضمیر منصوب متصل مفعول به دی. الحرکات الثلاث موصوف صفت دا فاعل دی، مع التنوین مضاف مضاف الیه مفعول فیه، فعل سره د فاعل مفعول به او مفعول فیه نه جمله فعلیه په تعویل د ان مصدریه سره خبر. او غیر منصرف دا مضاف مضاف الیه دا خبر دی د مبتدا محذوف چې ثانیهما دی، یعنی ثانیهما غیر منصرفن، هو مبتدا دی، ما موصوله، فیه دا جار مجرور خبر مقدم دی، سببانی معطوف علیه دی او عاطفه،
واحد موصوف دی، یقوم فعل دی، پدې کې هو ضمیر دی، هغه فاعل دی، مقامهما مضاف مضاف الیه مفعول فیه، فعل سره د فاعل او مفعول فیه نه جمله فعلیه صفت، موصوف سره د صفت نه دا معطوف، معطوف علیه سره د معطوف نه دا مبتدا مؤخر، مبتدا سره د خبر نه صله او موصول سره د صلې نه خبر د هو مبتدا، مبتدا سره د خبر نه جمله اسمیه خبریه شوه. الاسباب التسعة دا موصوف صفت مبتدا دی او هي دا ضمیر فصل دی. العدل والوصف والتانيث والمعرفة والعجمة والجمع والتركيب والالف والنون الزائدتان ووزن الفعل دا معطوف علیه سره د معطوفات ثمانیه نه، یعنی په دې مکمل جمله کې معطوف علیه لومبی دی او ورپسې معطوفات ثمانیه دا خبر دی، مبتدا سره د خبر نه جمله اسمیه خبریه شوه. حکمه مضاف مضاف الیه مبتدا ان مصدریه ناصبه، لا يدخل دا فعل دی او هو ضمیر منصوب متصل مفعول به دی. الکسرة والتنوین معطوف علیه سره د معطوف نه فاعل د لا يدخل، فعل سره د فاعل او مفعول به نه جمله فعلیه خبریه په تعویل د ان مصدریه سره مفرد معطوف علیه. و عاطفه یکونو دا فعل ناقص دی او په دې کې هو ضمیر دی، هغه د دې لپاره اسم دی. فی موضع الجر دا جار مجرور متعلق د فعل ناقص او مفتوحا اسم مفعول دی، په دې کې هو ضمیر هغه د دې نائب فاعل دی او ابدا دا مفعول فیه دی. اسم مفعول سره د نائب فاعل او مفعول فیه نه دا خبر شو د فعل ناقص، فعل ناقص د خپل اسم او خبر سره جمله اسمیه خبریه شوه.